کریم فرمایي دوه قسمه خلک دی په مخ د ځمکه توجه به ماته کوي. یو هغه انسان دی چې په هغه باندې د غفلت پرده خوره د خوا ته ختمېدی نه شي، بل هغه انسان دی چې په هغه باندې د غفلت پرده خوره ده خو هغه ته نه ختمېدی شي. مفسرین لیکي دی یو ته ذاتي پرده وایي، دا په یو حالاتو باندې هم نه ختمېږي. که د ولی صحبت ته حاصل کو هم به اثر نه کوي، که د نبی صحبت ته حاصل کو هم به اثر نه کوي، که د استاد صحبت ته حاصل کو هم به اثر نه کوي. دا ازلی ابدي بدبخت دی، په ده باندې د هېچا هدایت اثر نه کوي. هغه باندې الله تبارک وتعالی حجاب ذاتی راوستی دی او قرآن کریم فرمایي حجاب ذاتی ته حجاب رینی هم ویل کېږي. او قرآن فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم بما كانوا یکسبون. الله تبارک وتعالی د مشرکینو په وجود باندې هغه د غفلت پرده راوستی ده چې که حضور نبی کریم ورته ډېر هدایت ورکوځئ، که حضور نبی کریم ورته ډېر هدایت مخې تږدي په هغه باندې اثر نه کوي. زه خپل ځای ته را روان یم، توجه به ماته کوئ. ما په مخ د ځمکه دوه خلک دي، یو هغه دی چې د چا هدایت پې اثر نه کوي، ازلی ابدی کافر دی، ازلی ابدی مشرک دی. قرآن کریم فرمائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ رب ذوالجلال دوی پر زړونو باندې مهر لګولی دی، هدایت ورته نه کوزېږي. الله رب ذوالجلال د دوی پر سترګو پرده راوستې ده، هدایت ورته نه کوزېږي. تاسو به په دې ځای کم سے کم رسېدلي یې چې یو هغه بدبخته دی چې په هدایت یې کار نشته. الله دې موږ د هغې خلکو په لست کې چرې هم رانولي. خو دویم هغه انسان دی قرآن فرمایي چې په هغه باندې وصفي پرده خوره ده، په هغې باندې غیر ذاتي پرده خوره ده، هغه ته ختمېدی شي، هغه ته زایله کېدی شي. توجه ماته شته؟ هغه ته ختمېدی شي، هغه ته زایله کېدی شي، خو لږه توجه غواړي، د یو ولی کامل نظر غواړي، د یو صوفي باصفا نظر غواړي، د یو پارسا نظر غواړي، د یو پرهیزګار نظر غواړي، د یو صاحب کشف توجه غواړي. بس چې هغه ورته توجه وکړي، کم د غفلت پرده چې په ده باندې تاری ده، دی د دنیا په لالچ کې راغلی، دی د دنیا په هوس کې راغلی، دی د دنیا په مال و متاع کې اخته دی، دی د دنیا په زیب و زینت کې اخته دی، دی د دنیا په کش پخکش کې چې کوم دی هغه مشوش دی، ده ته لاره نه ښکاري، ده باندې د غفلت څادر خور دی. دا پرده پتې ځای نه شي، خو که د خپل لاس د یو ولی کامل په لاس کې ورکړه، دا د غفلت څادر پتې لرې شي. که د خپل سار خپل لاس د خواجه اجمیر په لاس کې ورکړه، د ده نه به د غفلت دا څادر پورته شي. که ته د قطب الاقطاب بابا فرید الدین شکرګنج رحمت الله تعالی په لاس کې لاس ورکړه، د ده نه به د غفلت دا څادر لرې شي. که د خپل لاس او د غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی په لاس کې لاس ورکړه او د ده نه به د غفلت دا څادر لر شي. که ده د خواجه نګر د بابا جان په لاس کې لاس یاد ساته. لږ معمولی روشنی په دې اچوم، بیا چې کم غریزي خبرې دی اعتراضم. هدایت علما تشریف فرمایي دوه معنی لري. یو معنی هدایت دی ته ستاسو په ذهن کې چې یو سړي ته لار وښیي، دا هدایت دی، توجه شته. دویم دا یو سړی مقصد ته ورسې، دام چې کم دی د هدایت معنی ده. د هدایت دوه معنی دي. سوال پیدا کیږي چې کم انسان ته خدای پاک ایمان نصیب کو، دی خو خدای په هدایت باندې کو، ولې خدای ته وایي اهدنا الصراط المستقیم؟ هغه کس چې دته انبیاء کرام د هدایت په شکل کې راغلي دي، دی بیا هم پنځه وخته وایي اهدنا الصراط المستقیم. هغه کس چې هغه ته خدای پاک نیغه لار هم ښودلې ده، هغه خدای پاک بده لار هم ښودلې ده، هغه خدای پاک راه راست هم ښودلې دی، هغه خدای پاک هغه کږه لار هم ښودلې ده، دی بیا هم رالګي، دی بیا هم وایي خدایه پنځه وخته سجده لګوي،
اهدنا الصراط المستقیم لاجک پکې سره اهدنا الصراط المستقیم فلسفه پکې سره اهدنا الصراط المستقیم نظریه پکې سره اهدنا الصراط المستقیم سوچ پکې سره تاسو لږه توجه کې مسلمان ته خدای لار خودلې دا سره وکړه بیا مو اهدنا الصراط المستقیم قرآن راغلی اهدنا الصراط المستقیم انبیاء راغلی اهدنا الصراط المستقیم هغوی ورته لاره ورپه ګوته کړې ده بیا مو اهدنا الصراط المستقیم علما فرمایي توجه وکړه وی په دې ځای کې د هدایت په معنی راوباسو یو هدایت هغه دی چې خدای ته لاره ښودلې ده خدای پاک تا ته کږه لاره هم ښودلې ده خدای پاک تا ته نیغه لاره هم ښودلې ده یو د هدایت معنی ده ایصال للمطلوب اوس په دغه لاره باندې چلن پکار دی اوس په دغه لاره باندې تک پکار دی اوس په دغه لاره باندې منزل مقصود ته تلل پکار دی تا ته خو پته ده چې مونځ کوم پیدا به راکوي خو شیطان په لغزش کې واچولې تا ته خو پته لګي تلاوت کوم پیدا به راکوي خو شیطان په لغزش کې واچولې معلومه دا شوه هدایت دوه معنی لري یو لاره ښودل دي یو مقصد ته رسول دي نو چې انسان کله الله تبارک وتعالی ته سجده لګوي دې د الله تبارک وتعالی نه یوه غوښتنه کوي خدایه لار دې راته ښودلې ده قرآن راته مخې ته پروت دی احادیث راته مخې ته پراته دي د انبیاء کرامو اقوال راته مخې ته پراته دي هسې نه د شیطان په لغزش کې را نه شمه د دنیا په هوس کې را نه شمه رب کریمه چې کله دا دوه سترګې پټومه چې زه دې هغه ځای ته رسولی یم کوم ځای ته چې زه رسېدل غواړم هسې نه لار راته مخامخ ښکاري منزل پې باندې چرې ولکمه د دې اولیاء کرامو ډیوټي څه ده د دې اولیاء کرامو کار څه دی هغه د 14مې صدۍ غافل مسلمان چې قرآن ورته مخې ته پروت دی خو چلن پې باندې نه کوي احادیث ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي احکامات ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي اقوال ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي عبادات او معاملات ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارشادات ورته مخې ته پراته دي خو چلن پې باندې نه کوي رب کریم هدایت کوونکی راولېږل د انبیاء کرامو په صورت کې رب کریم د انبیاء کرامو نه پس علماء کرام راولېږل د دغه هدایت په صورت کې او رب کریم د بېلاره مسلمان لپاره اولیاء کرام راولېږل چې په دې لاره ځکه دا ډیوټي ډېره سخته ډیوټي ده نن سبا خو ته ماته ولي وایې زه تا ته ولي وایم راشه دې طرف ته وګوره چې د ولایت جنله څه شی ده ولایت بنیادي څه شی دی ځکه ما ناچاهتے ہوئے بھی زما غرض نه و چې زه په دې لاین لاړ شم خو چې ما وکتل دا باغ و بهار چې کوم ماته ښکاري دا چمنستان چې ماته کم ښکاري دا باچای نګر چې ماته کم ښکاري دا خواجه نګر چې ماته کم ښکاري دا د اولیاو دا ندا چې ماته کم ښکاري دا د یا رسول الله دا اواز چې ماته کم ښکاري دا د یا رسول الله جنډه پورته کول چې ماته کم ښکاري د دې په شا یو لوی پروګرس چلېدلی دی د دې په شا باندې یو لوی اکټیویټیز شوي دي د دې په شا باندې کوششونه شوي یقینا دا د دې نیکانو صحبت دی چې نن مونږ په دې مسجد کې ناست یو د نارې رسالت یا رسول الله ځکه